حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمت اللہ تعالی علیہ د حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرا نشاپور کې د حضرت ابو حفص حداد خواله راغی، دغه سره پاتې شو، دغه نه علم حاصل کو. او د دې واقعا ماته یاد ده چې د تچا پیغام ولېږو، یو جینۍ ورته پیغام ولېږو زما سره نکاح وکړه، خو پخوا خو حیام ډېره زیاته وه، لیدل کتل به نه و، نو هغه قبوله کړه چې او ټیک ده ستا دا چې کوم دعوت دې ما ته وکړو چې ما په نکاح باندې واخله، نو ما ته قبولي، زستا په خپل زوجیت کې زتا قبلوم. نو هغه ته وایي ستا پلار شته؟ لاشه پلار ته دې ووایه ما پسې باقاعده رشته راولېږه. هغې پلار ته یې ویل د دې سره نکاح وشوه. دا چې کله کور ته ورغې عقد نکاح نه پس چې خپله ناوې ولیده، نو ناوې ډېره عجیبه ده، سترګې کږې دي، په خپو باندې شله ده، لاسونه کاږه دي، او عجیب محیب شکل یې دی. د چې کله داسې ښځه ولیده، نو دې باندې هم د خدای حمد ووایه، الحمدلله ربه دا زما قسمت کې وه. او هغې ورسره دومره محبت کا او دومره پابندۍ نه ورباندې ولګولې، او یو خدا خدمت ته محتاجه وه، کېناستو کې پاسېدو کې. عموما ښځې د خاوند خدمت کوي، خو د ده په عقد نکاح کې چې کومه ښځه راغله، نو د ښځې خدمت کوه. وی دې حده پورې چې ما تمام مجالس تر کړه، چېرته به تللی نه شو، ځکه د هغې ضرورت و، د هغې خدمت کولو. 15 کاله زه د هغې په خدمت کې پاتې شوم. 15 کاله پس هغه وفات شوه. وایي زه چې کله خپلو اعمالو باندې سوچ کوم، حالانکه د الله ولی دی، د الله دوست دی، وایي زه چې کله په خپلو اعمالو سوچ کوم چې هغه به کم عمل دی چې زه ویلی شم چې ربه دا مې ستا دپاره کلی دی، ته مې معاف که، نو هغوی ما د دغه بیبي خدمت 15 کاله کړی، او زه ویلی شم چې دغه خدمت دا د الله د رضا دپاره دی، او که ما الله معاف کوي، نو د دې په خدمت باندې به ما الله معاف کوي.